لسنیم کاله کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ پرس یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راځي ابو لولو سے فیروز نو مجوسی کافر ہوئے لیکن غلام د مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وی وخت کې بس کله غلام دی چا په ملکیت کې وای غلام په کسب زده وي او کار به زده وي به غلام چې کومه ګټه کوله مالک به دوی څه د ګټه کې به مثلا 10 روپۍ ګټي 2 روپۍ به ماته راکړي نوري به تای مغیرہ ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ دی غلا پیسې په مقرره کړی چې دومره پیسې به ماته راکړي عمر رضی الله تعالی عنہ ترازی ابو لولو اے عمر ته خلیفہ دا مغیرہ ابن شعبہ ته وایي چې دا ډېر رکو ما مقرره کړی دی دا د کمی عمر رضی الله تعالی عنہ وختنه ورپړ چې د شي کې د یو ته چې زم نجار یم مثلا کټونه جوړوم درې څلور کارونه ورته وکول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ورته چې دا ډېر لوی کاروبار زړه ډېر پیسې ګټې نه دي کړي دا سړی ولاړ او په دې مجلس کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ودم کوي عمر رضی الله تعالی عنہ کس مانزه ترازی دا ابو لولو فیروز په یودی کې پټ ورته ولاړ څنګه عمر رضی الله تعالی عنہ نیت تړي او دای حمله کوي شپږ واره د خنجر پیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زخمی حالت کې او مصالحه باندې غرز حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اتوستم د غزل حجه باندې زخمی او اول محرم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شهادت هغه جام نوش کړ اول محرم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید دا هغه عمر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مبارک فرمایي اے عمر چې کوم لار باندې تر رواني وي غلار باندې شیطان نز دا هغه عمر د مسجد کې الله رب العزت شل مقامات شل آیاتونه شل جیان الله رب العزت عمر رضی الله تعالی عنہ د رائے مطابق را نازل کله چې به یو خبره یو رائے او مشوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمر رضی الله تعالی عنہ ورکړه الله رب العزت به هغه رائے ورکوله هغه فیصله به الله رب العزت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راولې چې دغه رائے دغه خبره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوم خبره وکړه دغه د معقول شل مقامات په قران کې دسي دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رائے مطابق الله رب العزت را نازل نو عمر دا هغه صحابي ده چې الله رب العزت په ټول صحابو کې دوم مقام دوم مرتبه دوم عزت او صحابو کې الله رب العزت او دوم خلیفہ الله رب العزت ګرځولای